دوهم کال لومړي سمستر درنو محصلینو السلام علیکم. نن زموږ او ستاسې د درس موضوع ده د معدې د افرازاتو په کنټرول کې د معدوي افراز وګل تنبهات. نیمایي عصبي سیګنالونه چې معده کې د افراز سبب کیږي د واګس عصب د لارې د سپاینل کارډ د ډورسل موټور نوکلیس څخه منشا اخلي او انټریک نرو سیستم ته انتقال او هغې څخه وروسته بیا معدې غدو ته رسیږي. نور نیمایي عصبي سیګنالونه د معدې په داخلي جدار کې د لوکل ریفلیکسونو په ډول رامنځته کیږي او وروسته د اینس ته انتقال ترسره کیږي. په غدوي حجرو کې ټول اعصاب په خپل نهایت کې اسیټیلکولین د نیورو ترانسمیټر په شکل افرازوي، په استثنا د هغه حجرو چې ګیسټرین افرازوي. دلته یو بل بین البیني عصب هم په خپل نهایت څخه ګیسټرینلیزینګ پیپټاید د نیورو ترانسمیټر په شکل افرازوي. دغه پیپټاید غالبا یو بامبیسین پیپټاید دی. هغه منبهات یا تنبهات چې د دغه ریفلیکسونو د رامنځته کېدو سبب کیږي په دې ډول دي. دغه درې شیان دي. اول د معدې توسع، هر څومره چې معده پراخه شي افرازات زیاتیږي. دوم د معدې د مخاطي غشا میخانیکي فشار. دریم کیمیاوي تنبهات خصوصا امینو اسیدونه او یا د غذایي موادو پپتیدي محصول او یا هغه اسید چې مخکې افراز شوي. د ګیسټرین په واسطه د معدې د افرازاتو تنبیه. د واګس عصب سیګنالونه او لوکل انټریک ریفلیکس نه یوازې دا چې د معدې غدواتو افرازات تنبیه کوي، بلکې د معدې د انترم د برخې مخاطي غشا هم تنبیه کوي او د ګیسټرین هورمون د افراز سبب کیږي. دا هورمون د ګیسټرین سیل په واسطه چې جی سیل په نوم یادیږي افرازیږي. ګیسټرین یو لوی پیپټاید دی چې په دوه ډولونو افرازیږي. یو لوی شکل چې جی 34 په نوم یادیږي او 14 امینو اسیدونو لرونکی دی، او بل کوچنی شکل چې جی 17 په نوم یادیږي او 19 امینو اسیدونو څخه جوړ شوی دی. د ګیسټرین د افراز څخه وروسته بلډ یا وینې ته جذبیږي او د معدې په جسم کې اوکسانټیک غدو ته رسیږي چې د هغوی یعنی پاریټل سیل د قوي تنبیه سبب ګرځي. دا هورمون په کم شدت سره پپتیک حجرات تنبیه کوي. د دې تنبیه په نتیجه کې پاریټل د افرازاتو سرعت تقریبا 8 ځله زیاتوالی مومي او وروسته دغه افراز شوی اچ سی ال نور اضافي لوکل انټریک ریفلیکس تولیدوي چې د اچ سی ال افراز لا پسې زیاتیږي. همدارنګه د پپتیک سیل په واسطه د انزایمونو افراز هم زیاتیږي. بل عنوان دی د معدې د افراز هیسټامینیک کنټرول. هیسټامین په خپله یو امینو اسید دی چې د معدې اسیدي افراز د جداري حجراتو د تنبیه په نتیجه کې زیاتوي. په دوامداره توګه یو کم مقدار هیسټامین د معدې په مخاطي غشا کې جوړیږي چې دغه هیسټامین د خپل تاثیر له امله یو کم مقدار اسیدي افرازات منځته راوړي. کله چې جداري حجرې د اسیټایلکولین او ګیسټرین په واسطه تنبیه شوي په عین وخت کې که چیرته یو کم مقدار هیسټامین موجود وي زیات مقدار اسیدي افرازات تنبیه کوي. دا موضوع هغه وخت ښه واضح کیږي چې د هیسټامین اغیزې د یو انټي هیسټامینیک دوا په واسطه بلاک شي چې په دې وخت کې اسیټایلکولین او ګیسټرین دواړه بیا نشي کولی چې کافي معدې اسیدي افرازات رامنځته کړي. له دې کبله هیسټامین د یو کو فیکټر په توګه د اسیدي افرازاتو په تولید کې ضروري شمیل کیږي. د هیسټامین ریسپټورونه په جداري حجراتو یا پاریټل سیلز کې د H2 د ډول څخه دي، H1 له ډول څخه نه دی. د دې کبله هغه انټي هیسټامینیک دواګانې چې H2 ریسپټورونو اغیزې له منځه وړي کولی شي د معدې اسیدي افرازات کم کړي. د دې ګروپ لومړنی دوا سیمیټیډین څخه عبارت دی، مګر اوس رینیټیډین، نازیټیډین او نورې فارمیټیډین هم کشف شوي دي. د پپسینوجن د افراز تنظیم. پپسینوجن افراز نسبت معدوي اسیدي افرازاتو ته په ساده ډول تنبیه کیږي. دغه افرازات دوه ډوله سیګنالونو په ځواب کې رامنځته کیږي. یو د اسیټایلکولین په واسطه د پپټیک سیل تنبیه چې دا په خپله د واګس عصب د لارې او یا انټریک نروس په واسطه ترسره کیږي او پپسینوجن افرازات زیاتوي. دوهم
د معدې اسیدي افرازاتو په ځواب کې د پیپټیک د افرازات تنبیه کېدل. د معدې اسیدي افرازات په مستقیم ډول پیپټیک حجرات تنبیه کولی نشي، بلکې د نورو انټریک ریفلکسونو د رامنځته کېدو سبب ګرځي چې وروسته د همدغه عصبي سیګنلونو په واسطه دا حجرات تنبیه کېږي، او دا هم امکان لري چې ګیسټرین افراز د اسیدي افرازاتو په ترڅ کې په پیپټیک حجراتو باندې یو اضافي مستقیم تنوعي اغیزې لري، مګر تر اوسه پورې دا موضوع په واضح ډول معلومه شوې نه ده. باید ووایل شي چې په معده کې د پیپسینوجن د افرازاتو د شدت درجه د تولید شوي اسید مقدار پورې اړه لري. په هغه خلکو کې چې هغوی د نارمل اسیدي افراز وړتیا د لاسه ورکړې وي، د پیپسینوجن افراز په دوی کې سره ده چې ممکن پیپټیک حجرات نارمل وي په زیاته اندازې سره کمیږي. اوس بل عنوان دی د فیډبیک میکانیزم په واسطه د معدې د اسیدي افرازاتو منع کېدل. کله چې د معدوي افرازاتو pH د 3 څخه پورته شي یعنی ښکته شي، د معدوي افرازاتو په زیاتوالی کې د ګاسټرین میکانیزم فورا بلاک کیږي. دغه اغیزه دوه فکتورونو په واسطه ترسره کیږي. یو دا چې په خپله اسیډیټي زیاتوالی د ګیسټرین افراز د جسم د بلاک کېدو په پایله کې کموي، او بل دا چې په خپله اسید د یو شمېر ناحق کوونکي نرف ریفلکسز د تولید سبب ګرځي چې وروسته د معدې افرازات منع کوي. د معدې غدو دغه انهبیټري فیډبیک انهبیټر میکانیزم د معدې لپاره د زیات اسیدي pH په مقابل کې یو محافظه کوونکې دنده ترسره کوي. سربیره د دغه محافظوي وظیفې څخه دغه میکانیزم د پیپټیک افرازاتو لپاره یو مناسب pH پر منځته راوړلو کې هم ځانګړې دنده ترسره کوي. بل عنوان دی د غذایي موادو په نشتون کې د معدې افرازات. کله چې په معده میایي یا کانال کې هیڅ هضم صورت نه نیسي، معدوي افرازات تقریبا 100 ملي لیترو ته په ساعت کې رسیږي. په دې وخت کې په اساسي توګه د معدې افرازاتو کې اسید موجود نه وي. که چېرته په دې وخت کې شدید روحي تنبهات یا ایموشنل سټیمولای کولی شي معدې افرازات په ساعت کې 50 ملي لیتر څخه زیات کړي، چې دغه افرازات په زیاتې اندازې سره اسیدي او پیپټیک وي. روحي منابعات یا تنبهات دغه افرازات د معدې د سیفالیک میکانیزم سره زیاتوي. روحي تنبهات د معدوي افرازاتو زیاتوالی او بالاخره د پیپټیک السر یا پیپټیک قرحاتو د رامنځته کېدو سبب هم کېدی شي. د معدې د افراز مراحل. معده افراز په 3 مرحلو کې ترسره کېږي. یو سیفالیک فیز دی، بل چې دی ګاسټریک فیز دی، او بل دریم چې دی انټسټینل فیز دی، چې په همدغه 3 مرحلو کې د معدې افرازات ترسره کېږي. اول موږ او تاسې سیفالیک فیز یا دماغي مرحله تر څېړنې لاندې نیسو. سیفالیک فیز دا مرحله د معدې ته د غذا د داخلېدو څخه مخکې یا وړاندې د خوړو په وخت کې ترسره کېږي. چې کله انسان لا غذا نه وي خوړلی، د غذا د بویولو او فکر کولو دغه سیفالیک فیز دی. دا مرحله لیدلو، بویولو، د غذا د هغې د خوند په باره کې فکر کولو سره پیل کېږي. که هر څومره اشتها زیاته وي، تنبیه په هماغه اندازه په شدید ډول سره ترسره کېږي. هغه نیوروجینیک سیالۍ چې سیفالیک فیز رامنځته کوي د دماغ د قشر څخه یا هایپوتلاموس یا امګدلا د اشتها مرکز څخه منشا اخلي او وګس عصب له لارې معدې ته رسیږي. دا مرحله په نارمل ډول د معدې 0% افرازات رامنځته کوي. بل د ګاسټریک فیز دی یا معدې مرحله. معدې ته د غذا په داخلېدو سره واګن ریفلکس، لوکل انټریک ریفلکس او ګاسټرین میکانیزم تنبیه کېږي او د معدې افرازات چې د 100 ساعتونو لپاره دوام کوي رامنځته کوي. ګاسټریک فیز تقریبا د معدې 80% افرازات جوړوي او د معدې د ورځنیو افرازاتو 1500 ملي لیټره تشکیلوي.
دریم مرحله انټسټینل فیز ده. د انټسټینل فیز یا د کولمو مرحله نری کولمو په پورتنۍ برخه تقریبا ډوډینم کې د غذا موجودیت د معدې عصارې افراز په کم مقدار سره ترسره کوي. ممکن دا افراز د ډوډینم څخه د لږ مقدار ګیسټرین د افراز په واسطه چې د توسو یا کیمیکل اریټیشن په ځواب کې لکه د معدې د ګاسترین د میکانیزم په څیر ترسره کیږي رامنځته شي. همدارنګه دوراني وینې ته جذب شوي امینو اسیدونه، یو شمېر نور هورمونونه او ریفلکسز د معدې عصارې په افرازاتو کې تر یوې اندازې پورې رول لري. دا اوس تاسې درس خو د دې پیښې تاسې